نو مو بیا د صوبې په سطح د ملک په سطح باندې چې څومره زموږ صحافتي تنظیمونه دي ټول ته موږ ریکویسټ کوو چې هغه د دې سیکرټري هیلث او د ډي ام اس خوازه خیلہ چې نن کوم دا خلاف د اکشن واغسته شي او د دې شل خیبه دی راځي هغه ډیر نقایص دي چې هغه پټیږي ومه خو زه دا وایم چې میډیا له پکار دي چې د دې هغه نقایص چې هغه نور نه پټي ځکه باندې دوه تنه دي داس په خړل دي نن هغه راغلي دي چې په 8000 روپۍ باندې هغه انجکشن آلی نو چې زه دا خبره الته نه رسوم او ډاکټر صاحب صدر په هسپتال کې دا نشته نو اخر د عوامو بسوک ذمہواری که سړی ذاتی طور داسې نوټیفیکیشن جوړي یا داسې خبره جوړي نو یقینا دغه به موږ مخالفت کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ خوش قسمتي وه چې سیکرټري هیلث چې دغه خوازه خیلہ هسپتال ته راغلی او موږ غوښته ده چې داسې ملاقات شوی خو د بده مرغه هغه د اتوار په ورځ باندې راغی یو نامناسبه ورځ وه چې چوټي هم وه پیشنټس هم نه و مریضان هم نه او پی ډي هم نه وه نو خلکو ته هغه چې کومې مسلې وې په کار چې ښکاره شوې د هغه د راتلو نه د عوامو ته لږه فایده میلاو شوی نو هېڅ فایده میلاو نه شو دا سیکرټري هیلث بیا د هغه هدایت چې دی هغه موږ ته د هسپتال ډي ام اس چې دی هغه د خولې راورسېدل چې هغه د میډیا په پابندۍ میډیا ته د هسپتال ته راتلو باندې مکمل پابندي لګولې ده نو موږ په دې خبره باندې ډېر زیات حیران شو څه نوې غونته کې خبره وشوه میډیا باندې خو هیڅ ځای کې پابندي نشته میډیا هر ځای ته د هغې اکسس دی هر ځای ته ځي د عوامو د فایدې لپاره هغه خبرونه چې دی هغه تلاش کوي چې عوام ته فایده میلاو شي بلکې حکومتي چې کوم چارواکي د هغو دپاره هم اسانه شي چې میډیا والا کوم خبر راوچت کړي نو هغو ته اسانه شي چې په هغې دپاره څه حکمت عملي روغه کړي خو د بدو د قسمته نن د ډي ام اس د خولې د وینا وه چې هسپتال ته به میډیا والا چې دی هغه نه راځي نو موږ د وزیر اعلی محمود خان نه د وزیر صحت هشام انعام الله نه د ډي ایچ او سوات نه دا مطالبه کوو چې یاره مهرباني وکړئ نوټیفیکیشن دی یا هغه حکم دی هغه موږ ته مهرباني وکړئ هغه وښایئ چې کم حکم د لاندې تاسو په میډیا والا باندې پابندي لګولې ده میډیا والا به هسپتال ته نه راځي که داسې موږ ته زر تر زره دغه میلاو نه شو د دوله طرفه څه ریسپانس میلاو نه شو د دوله طرفه موږ سره رابطه ونه شوه نو مو بیا د صوبې په سطح د ملک په سطح باندې چې څومره زموږ صحافتي تنظیمونه دي ټول ته موږ ریکویسټ کوو چې هغه د دې سیکرټري هیلث او د ډي ام اس خوازه خیلہ چې نن کوم دا خلاف د اکشن واغسته شي او که دا خبره دروغي او دا غلط کوټ شوی نو سیکرټري هیلث چې هغه د متعلقه ډي ام اس نه چې هغه تپوس وکړي او دا خبره دی واضح کړي موږ د خوازه خیلہ د پریس کلب د اړخه دا یو احتجاجي موږ رالو دلته کې ودرېدو چې د سیکرټري هیلث خلاف موږ دا یو اواز چې دا پورته کوو که د هغه د طرفه موږ ته مناسب جواب راغی خبخه کرانه غه نو ان شاء الله خپل صحافتي تنظیمونو سره مشوره کوو او د خلاف چې دغه بیا موږ نور کاروایی کوو ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خوشاین خبره چې کله سیکرټري هیلث چې د هسپتال ته ویزټ کوي نو خلک او پبلک یا مریضان غیر غون شي او هغه خپل پریادونه غوي ته ورسي چې را په دې هسپتال کې موږ ته سہولیات څومره دي په دې کې موږ ته مشکلات څومره دي نو هغه سیکرټري هیلث هم په افیشل ډے ویزټ باندې راځي او هغه هم د اتوار په ورځ د اتوار ورځ چې دا د ویزټ نه ده په دې هسپتال ته تاله لګېدلی په دې کې ډاکټران هم نه یو څو ډاکټران پکې ناسي نو د صفایي تنظیم یا د مریضانو د او پی ډي دغه څه چیکینګ پکې ونه شي د چا پریاد وانه ورېدی شي سیکرټري راشي خپل ټي ډي والی او زی منګه دا وایو چې یاره کا سیکرټري په افیشلی ویزټ باندې راځي نو په کار ده چې منډه ټو فرایډه په دې ورځو باندې راشي بل خبره ده چې که سیکرټري هیلث دا حکم جاری کړی د خپل د طرفه چې ډي ام اس ته دا وینا کړې ده چې څوک میډیا والا راځي په هغوی باندې پابندي د هسپتال ته نو که دا حکم نامه د کې پی کې ګورنمنټ کړي او افیشلی نو په کار ده چې دا ټول کې پی کې کې وشي او که کې پی کې ته نه شي او صرف د خوازه خیلې د هاسپټل د پاره سپیسیفیک یو هاسپټل ټارګټ کړی نو دا غي د موږ ته وویل شي چې یاره په دې کې او صدا سه وجوهات دي د هسپتال چې د ته میډیا والا نشي راتله میډیا والا خو انکال راځي چرته په خپل نه راځي د هسپتالونو ته ویزټ څوک نه کوي انکال راځي د دیو شل خیبه دی راځي هغه ډیر نقایص دي چې هغه پټیږي ومه
خو زه دا وایم چې میډیا له پکار دی چې د دې هغه نقایص چې هغه نور نه پټوي، ځکه په دې هسپتالونو کې ډېر داسې کارونه کیږي چې هغه د پبلک انټرست کې نه دي، نو پکار ده چې دوی هغه هم هایلایټ کوي، پازیټیو هم هایلایټ کوي، هغه نیگیټیو هم، بیا یې څه پټول نه دي پکار. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان ترقي نه کوي، ولې نه کوي چې د یو صوبې د هیلث یو سیکریټري دومره یو ذمہوار سړی خوازه خیل هسپتال ته راتله، د هغه د اتوار په ورځ باندې د عوامو سره مذاق دی، د عوامو خوازه خیل د عوام پورې یو خندا ده، بلکې زه به دونه ووایم چې شګې راوړو د عوامو ته په سترګو کې واچوي لکه دا چړاندک شي. زما په خپله د خوازه خیل زه د بانډۍ کلي سیمې تعلق دی، دا د بانډۍ دوه تنه دي دا سپي خوړل دي، نن هغه راغلي دي چې په 8,000 روپۍ باندې هغوی انجکشن آلي، نو چې زه دا خبره هلته نه رسوم او ډاکټر صاحب سره په هسپتال کې دا نشته، نو آخر د دې عوامو به څوک ذمواري؟ دا خو زما فرض دی، زه چې یو جرنالیست یم، زه یو میډیا والا یم، زه راشم او دا خبره هلته حکام بالا ته ورسوم، نو دا ما خپل یو فرض پوره کړو، او بیا به حیثیت زما یو عام شهري چې دی هغه ته هغه انصاف میلاو شو، او ډاکټر صاحب ستا چې کومه ډیوټي ده هغه پوره شو، هغه تا ته هغه انجکشن راغی او تا هغه مریض ته ووه، نو دا د اخبار والا فرض دی، دا به موږ کوو. بیا ویلی کېږي چې سیکرټري هیلث د اتوار په ورځ راغی، بیا ډي ایم ایس وایي چې میډیا والا به نه پرېږدي، نو لاول خو موږ د هغه نه دا تپوس کوو د سیکرټري صاحب نه چې ته د اتوار په ورځ او پی ډي بنده ده، مریضان نشته دی، نور د هسپتال کوم اکټیویټیز چې دي هغه نشته دی، نو چې هغه نه ته سره راتلې دا ګوشنې د دونه خوښې او د سیم پخپو ته هغه حاضرۍ له راغلی چې د ډي ایم ایس په ملته بولی او هلته کې به سره ناست هغه به دې لیدلی، خو چې د عوامو مسلو له راغلی د عوامو مسلې حل کړي، د هسپتال مسلې حل کړي، نو د هغې دا حل نه دی چې د اتوار په ورځ د غل په شانتې راشي او د غل په شانتې بیا وځي. که ته وایې چې زه خبر نه شوم د اتوار په ورځ ستا نه نن هم نیمه دنیا خبر شوله، او انشاءالله چې دا پروګرام وچلېږي ټوله دنیا به درنه خبر شي. سیکریټري هیلث چې دی هغه دا نوټیفیکیشن یا دا انفارمیشن ورکړي دي چې دلته به میډیا ولا نه راځي، نو یقینا دا یو عجیبه غوندې خبره ده او د دې موږ پر زور مخالفت کوو. د دې خبرې یا خو داسې وشي چې د حکومت د طرف نه یا د ګورنمنټ اف کې پی کې د طرف نه که داسې نوټیفیکیشن جاری شوی، نو پکار ده چې هغه نوټیفیکیشن موږ ته مخامخ شي، نو بالکل د حکومت احکامات چې هغه موږ منو په سرسترګو باندې، خو که یو سړی ذاتي طور داسې نوټیفیکیشن جوړوي یا داسې خبره جوړوي، نو یقینا د هغې به موږ مخالفت کوو او موږ به چې څومره هم زموږ تنظیمونه دي صحافتي، د هغوی به په دې لړ کې موږ خبرو او کوشش به زموږ دی چې دا خبره واضح شي چې سیکریټري هیلث واقعي دا خبره کړې ده چې میډیا ولا چې دین هغه به د خوازه خیل هسپتال ته نه راځي، نو که یقینا داسې نو دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده او د دې موږ پر زور مذمت کوو. په هسپتال کې ډي ایم ایس چې دی نو هغه د خوازه خیل صحافیانو ته دا خبره کړې وه چې نن هیلث سیکریټري راغلی او هغوی دا خبره کوي چې د هسپتال ته به تاسو صحافیان نه پرېږدئ، په صحافیانو باندې مکمل پابندي را بین دی پې. نو زه د هیلث منسټر نه دا غوښتنه کوم چې که دا نوټیفیکیشن تاسو جاری کړی په ثابت صوبه کې، نو هغه پکار ده چې تاسو کم ډي ایچ او سواد چې دی چې هغوی ته تاسو هغه کاپي راولېږئ، هغه بیا ټوټل چې کوم په تحصیل وایز هسپتالونه دي چې هغې کې هغې د پریس کلب ته هغې دغه نوټیفیکیشن دی چې هغه جاری کړي، ورته دا خبره وکړي چې په هسپتالونو باندې د هسپتالونو ته د صحافیانو کم راتګ چې دی نو هغه بالکل ممنوع دی. صحافیان که دلته کې راځي نو خو د علاقې د عوامو مسایل اجاګر کوي او د هیلث سیکریټري د راتګ مقصد هم دی چې په هسپتال کې د عملې یا مطلب د څه غفلت یا کم مسایل چې د هغې هغه خاتمه وشي. بهرحال کوشش دا پکار دی چې د دې خبرې